بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 61 نمبر درس سے اسماء ظروف شروع دي د اسم غیر متمکن قسمونو کې یو اسماء ظروف دي. اسم غیر متمکن دا د مبنی الاصل مشابه دي او دا چې دي اته دي او دا اسم غیر متمکن اته دي او دا اسماء ظروف پکې دا شپږم نمبر دی. نو د اسماء ظروف چې دي دا تقریبا 12 دي. په هر یو باندې خبره شوې ده. اذ باندې تفسیری خبره شوې، اذا متى کیف ایانا امسی مذ منذ قد. او نن ان شاء الله په قطو او عوضو باندې خبره کو چې دا قطو د سره پر راځي او عوضو د سره پر راځي. قطو معنی دا هرگز هرگز مونږ پښتو کې وایو کله هم او دا عوضو معنی کله هم راتلی شي او هرگز هم راتلی شي. کله به هرگز یا کله هم دوانه استعمالول شي. اردو کې کله وایي کبھی بھی او عوضو معنی دا هرگزم او کبھی بیم او قطو معنی دا هرگز. ٹھیک شو جی. نو دا قطو چې دی کنه دا د فعل ماضی منفی، یو فعل ماضی دغه وی مثبت وی، یو فعل ماضی منفی وی. لکه صرف ضربه دی، ضربه معنی د هغه وخل وکړل، یا نسوره دی، نسوره معنی د هغه وخل وکړل. نو دې ته فعل مثبت وای. او فعل منفی څه ته وای چې هغه کې کار نه وی کړی. لکه ما ضربه هغه وخل نه دی کړی، ما نسوره هغه مدد نه دی کړی، ما اکله هغه خوراک نه دی کړی، ما خلقه هغه نه دی پیدا کړی، ما ظلم هغه ظلم نه دی کړی. نو دې ته فعل منفی وای. نو دا قطو چې دی دا په د فعل منفی کې نور تاکید پیدا کوي. یو خاصم کار پکې نه دی شوی، یو پکې نور زورم پیدا کوي چې یاره بالکل نه دی شوی، هرگز دا کار نه دی شوی. نو په فعل ماضی کې نور زور یعنی تاکید پیدا کولو د پاره راځي، تاکید پیدا کولو د پاره راځي. لکه ما ضربته قط، ما ضربته معنی ما وخل نه دی کړي، ضربته معنی ما وخل کړي، ما ضربته معنی ما وخل نه دی کړي، هو معنی هغه، ما هغه نه دی وخله، ضربته ما وخله، ما ضربته معنی دی وخله، هو هغه یعنی ما هغه نه دی وخله. قط هرگز، ما هغه هرگز نه دی وخله. ٹھیک شو. ما هغه هرگز نه دی وخله. نو ګورې په دې فعل ماضی منفی کې نور زورم پیدا کو، د قطو نور زور پیدا کو، تاکید پکې پیدا کو. ٹھیک شو. نو دا خو د فعل ماضی لپاره راځي او قطو صرف د فعل ماضی لپاره راځي. لکه ضربتو دا ضربه گردان چې وګورئ، ضربه ضربو، ضربت ضربتا، ضربنا ضربتا، ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتن، ضربتو ضربنا، ضربتو ما وخل وکړه او ضربنا مونږ وخل وکړه. نو ضربتو ما وخه، هو هغه، او ما ضربتو هو ما هغه اون وخلو، ما هغه نه دی وخله. قطو هرگز، ما هغه هرگز نه دی وخله. ٹھیک شو. د ما سره صرف زور پکې نه، ما ضربته ما هغه نه دی وخله، او قطو پکې زور پیدا کو، ما ضربته قطو ما هغه هرگز نه دی وخله. ٹھیک شو. نو دا قطو چې دی دا صرف د فعل ماضی لپاره راځي. او دا عوضو چې دی دا د فعل مضارع نه مخکې لګي، عوضو د فعل مضارع نه مخکې لګي او قطو صرف د فعل ماضی نه مخکې لګي. دا عوضو معنی دا هرگز هم راتلی شي او کله هم راتلی شي. او اردو کې کله هرگز د پر راځي، کله کبھی بھی. عوضو په فعل مضارع منفی، دا هم په مضارع منفی باندې لګي. مضارع معنوي د حال یا د مستقبل، یعنی د اوس وخت یا د راتلونکي وخت لپاره فعل مضارع استعمالیږي. ضربه د ماضي لپاره راځي، ضربه هغه وخل وکړو، یضربو هغه وخل کوي یا به وکړي. ٹھیک شو. نو دا فعل ماضي ده، یضربو هغه وخل کوي یا به وکړي، یا اضربو زه وخل کوم یا به وکم. نو دې نه مخکې د ماضي نه مخکې به ما لګې منفي کېږي او د مضارع نه مخکې به لا لګې، لا سره به منفي کېږي. لا یضربو هغه وخل نه کوي یا به ونه کړي. دا لا ته لرې که بیا یې معنی وکړه یضربو هغه وخل کوي یا به وکړي، لا پې ولګوه. نو لا یضربو هغه وخل نه کوي یا به ونه کړي. نو د دې مضارع منفي چې دا لا پې ولګې نو بیا د دغې ته مضارع منفي وایي چې هغه کار نه کوي یا به ونه کړي، دې ته مضارع منفي وایي. نو دغه مضارع منفی کې چې نور زور پیدا کې نو د اخره کې ورسره عوضو ولګوه. ٹھیک شو. نو په فعل مضارع منفی کې تاکید یعنی نور زور پیدا کولو د پاره راځي. دا عوضو چې په فعل مضارع منفی کې تاکید یعنی نور زور، اضافي زور پیدا کولو د پاره راځي. لکه لا اضربه، اضربو معنی د زه وخل کوم یا به وکم، زه وخم یا به وخم. لا اضربو زه نه وخم یا به ونه وخم، هو هغه
زه هغه نه وخم یا به اونه وخم، زه هغه نه وخم یا به اونه وخم. نه وخم حال شو، یا به اونه وخم هغه مستقبل شو. لا اضربه زه هغه نه وخم یا به اونه وخم. او چې دا صرف ساده دی. او عوضو چې ورسره وویې لا اضربه عوضو زه به هغه کله هم نه وخم. لا اضربه عوضو زه به هغه کله هم نه وخم. زه به هغه کله هم نه وخم، یعنی میں ہرگز یا میں کبھی بھی اس کو نہیں ماروں گا، میں کبھی بھی اس کو نہیں ماروں گا یا میں ہرگز اس کو نہیں ماروں گا. نو دا قطو چې دی دا د فعل ماضي منفي نه مخکې لګي او عوضو د فعل مضارع منفي نه مخکې لګي. او په فعل ماضي منفي کې دا قطو نور زور پیدا کوي او دا فعل مضارع منفي کې دا عوضو نور مزید زور پیدا کوي. نو ګورئ د دې ما اضربه قطو ترکیب هم کو او د لا اضربه قطو عوضو ترکیب هم کو. نو اول به دا ما اضربه قطو به راواخلو. ما ضربتو هو قطو. نو دا ما پکې نافیه شوه، دې ته ما نافیه وایي، د نفي دپاره راځي. او ضرب نه دی، دا ضرب فعل شو او دا تو ضمیر مرفوع متصل دا فاعل شو. او دا هو ضمیر منصوب متصل دی. وګوره فعل سره متصل دی نو ضمیر منصوب متصل شو. منصوب دلته ورته ضمیر ولیکو، ضمیر منصوب متصل. نو دا څه شو؟ مفعول به شو. مفعول به. او دا قطو چې دی که نه، قطو اسم ظرف مفعول فيه شو. مفعول فيه. نو دا فعل چې دی دا نافیه پکې نه ویل کېږي، ښه دا ما پکې نه ویل کېږي. دا فعل د خپل فاعل مفعول به او مفعول فی سره جمله فعلیه خبریه شوه. دقه شان اوس دا لا اضربه عوضو اخلو. لا اضربه عوضو. ګورئ دا لا پکې نافیه راله، بس دا پکې ختمه شوه. دا نور ترکیب کې د دې څه کار نشته، صرف یې نوم ولیکه چې دا ما د نفي دپاره راځي. اضربو چې دی دا فعل دی او دې کې انا ضمیر دا فاعل دی. انا ضمیر مرفوع متصل فاعل. او دا هو ضمیر منصوب متصل دی. دا ګوره د اضربو سره هو ضمیر ملاو دی نو دا منصوب متصل دی. ضمیر منصوب متصل فعل سره متصل دی ملاو دی نو دا مفعول به شو. او دا عوضو چې دی دا اسم ظرف مفعول فيه شو. مفعول فيه شو. نو دا فعل چې دی که نه دا د خپل دا دی فعل د خپل فاعل مفعول به او مفعول فيه سره جمله فعلیه خبریه شوه. نو دا زموږ سره نن د قطو او د عوضو سبق و. انشاءالله راتلونکي درس کې به موږ د قبلو او د بعدو د دې ترکیبونه کوو او انشاءالله د هغې 3 صورتونه چې کوم وي هغه به انشاءالله وایو. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.